دا زه چې نن تاسو ته کومه وظیفه بیانوم دې ته ډېر په غور سره غوږ کېږدئ، ځکه دا یو داسې وظیفه ده چې په دې باندې ډېرو خلکو تجربې کړي او داسې تجربې پې کړي دي چې هغه خلک اوس خلکو ته چغې وهي چې راشئ او دا وظیفه واخلئ او دا وظیفه وکړئ. تاسو ورځ کې یو پیره خامخا دا وظیفه او دا عمل کوئ، ستاسو څونه مالي مشکلات دي هغه به ختم شي، په تاسو باندې څونه قرضې دي الله پاک په هغه ختم کړي، ستاسو څومره مصیبتونه پریشانې دي الله به ختم کړي. دا داسې یوه وظیفه ده چې په ډیرو کتابونو کې د دې ذکر راغلی، ډیرو بزرګانو دا په خپله زندګۍ کې راوستې وه او دا ډیرو خلکو په دې باندې تجربې کړي، عملونه یې پې کړي، په دې باندې ازمایښونه کړي او الله پاک هغه خلک په دې وظیفې په ذریعې سره کامیاب کړي. دا داسې یو وظیفه ده چې یو انسان هره ورځ دا کوي او دې له یو 2-3 منټه ډېر زیات چې 15 منټه ټایم ورکوي، نو د څونه مشکلات دي الله پاک به هغه ختموي او د انسان به په خپله زندګۍ کې په خپلو سترګو باندې دا مالداري او اینی او غریبي به ختمیږي، هغه به مینی. نو دا یو داسې وظیفه ده چې په دې باندې ډېرو خلکو تجربې کړي دي. دا څنګه وظیفه ده؟ ډېره اسانه وظیفه ده، ډېره اسانه ده، مشکل نه ده، هیڅ مشکل پکې نشته، هیڅ ټایم پې نه لګي، ډېر لږ وخت پې لګي، ډېر زیات ټایم پې ولګي، ستاسو ډېر زیات 15 منټه ټایم به پې لګي او دغه 15 منټه چې تاسو دې ورکړئ انشاءالله الله پاک به ستاسو تمام مشکلات هغه ختم کړي او ستاسو ته به مالداري او ارسه فراواني ارسه به سیواوالی تاسو په خپله زندګۍ کې په خپلو وینئ. نو راشئ دا وظیفه واورئ، په خپله باندې مو کې او دا عمل نورو خلکو ته مو رسوئ چې ستاسو د لاسه یو چاته خیر میلاو شي او د هغه د خیر ذریعه تاسو ګرځئ. زمونږ چینل هم سبسکرایب کې او دا ویډیو لایک هم کې او شیر هم کې چې خلکو ته د دې نه پیدا میلاو شي. د دې وظیفې اول عمل خدا دی چې تاسو به 2 رکعاته مونځ وکړئ. څو رکعاته؟ 2 رکعاته مونځ او په هغه 2 رکعاتو کې به تاسو چې اول نیت وتړئ، سبحانک اللهم ووایه، اعوذ بالله و بسم الله ووایه، بیا سوره فاتحه یعنی الحمد شریف چې کله تاسو ختم کې ولا الضالین آمین ته ورسئ، بیا به تاسو څه وایئ؟ بیا به تاسو سوره کوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دا صورت چې د اخیری 10 سورتونو کې 4 نمبر سورت دی، دا به تاسو په یو رکعت کې وپیری ووایئ، بیا به تاسو په هغې پسې رکوع کې، بیا 2 سجدې، بیا چې پاسې بیا بسم الله، بیا سوره فاتحه یعنی الحمدلله رب العالمین چې ولا الضالین امین ته ورسئ، وپیری به بیا دا سورت وایئ. دا سوره کوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دا سورت به بیا وپیری ووایئ او بیا چې دا صورت مو وپیری وي نو د هغې نه بعد به بیا رکوع او سجده او بیا سلام به وګرځوئ، څنګه چې په نورو منځونو کې خلک کوي، تحیات به ووایئ، درود شریف، دعا او بیا به سلام وګرځوئ. سلام مو وګرځو، د دې نه بعد به تاسو څه ووایئ؟ صرف یو دعا ده او چې کله هم تاسو دا 2 رکعاته مونځ وکړئ بیا به په دغه مصلی باندې کښېنئ، قبلې ته به مخې، دا دعا به صرف او صرف 11 پیرې ووایئ. څو پیرې؟ صرف 11 پیرې. کومه دعا ده؟ دا دعا اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. بیا درته دا دعا وایم، په سکرین به هم تاسو ته ښکاري، دا دعا به صحیح یاده کې اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. دا دعا به تاسو 11 پیرې ووایئ. اول 2 رکعاته مونځ، بیا 11 پیرې دا دعا. د الله نه چې سم غواړئ الله پاک به درکوي او مالداري به په خپلو سترګو ووینئ، مالي مشکلات د هر څه به مو الله ختم کړي.